بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. مو دا خبر کړی و ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی عمر فاروق رضی الله عنه په مشورې سره کله شر صدر وشوله قرآن پاک در جمع کول پکور دی او به دغه حکم زید بن ثابت رضی الله عنه وکړه چې قرآن پاک ته سره جمع کې اوس هغه قرآن پاک څنګه طریقې سره جمع کړه د مو ان شاء الله یو خازو کې وا خبره برسي صدا قرآن پاک الا پاک وو حروف باندې نازل کړه دا اوس وو حروف چې شي دی شي او دا ویلی الا پاک نازل کړه دی کی واجب سوا نو الله تعالی قرآن پاک تلاوت کې اسنه پیدا کولو لپاره هر یو سړی هر یو زبون والا د قرآن پاک تلاوت اسنه سره وکي نو امتی محمدیه علی صاحبه علیه الصلاۃ والسلام هغه لپاره یو سهولت داسې هم وکړلو چې د قرآن پاک او د دې الفاظ مختلف طریقو سره یلو اجازت ویر کو ځکه چې بعض وخت کې یو سړی یو لفظ ایوې طریقې سره نشي یلا هغه بلې طریقې سره یل شي او یو حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایوې پری بنو غفار یغه طلب سره یعنی ویلوړ وازن ته تشریف ویلو حضرت جبرئیل السلام رولو هغه تو فرمایي الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي الله پاک ته دا حکم کړی چې د تو خپل امت ته دا حکم وکا څنګه قرآن پاک ایو حرف سره یای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې الله پاک نه مفي غونو مغفرت ونه طلب کوم ایمو امت د دې طاقت نه لري بیا جبرئیل السلام دوباره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته رول او ته فرمایي چې الله تعالی فرمایي چې دو خپل امت ته حکم وکي چې هغه د قرآن پاک په دوه حروف باندې یای ناغو ته بیا وایي چې تو الله پاک نه مفي غونو او مغفرت نه طلب کوم ایمو امت د دې خبره طاقت نه لري هغه درې مې بری بیا وته رولو او دوی الله جل شانه فرمایي څ دو د خپل امت ته وایي چې دغه د قرآن پاک په درو حروف باندې یای پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا وته چې الله پاک نه مفي غونو او مغفرت نه غواړم ایمو امت د دې خبره هم طاقت نه لري څلور مې بری څه کله روغله نو به وته فرمایي الله جل شانه دې خبره حکم وکړو چې خپل امت ته حکم وکړه چې دغه وو حروف باندې قرآن پاک تلاوت کوي څو چاته کوم څه کې څنګه اسون وي هغه د مغرب مطابق یي او قرات صحیح ده نو یو حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایلو ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فقرؤوا ما تيسر منه صحیح بخاری صدا قرآن پاک وو حروف باندې الله پاک نازل کړه دا او تاسو لپاره کوم اسون وي مغې طریقې سره تاسو یې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی ارشاد کې صدا وو حروفونه څه مراد ده دې په باره کې د اهل علم مختلف اقوال دي لیکن محقق علما په نسبت باندې په دې کې راجح مطلب دغه ده چې قرآن پاک هغه قراتونه الله تعالی طرفنا نازل شوي دي هغه کې څه کوم فرق او اختلاف راغلی هغه په وو قسمه ده هغه وو قسمه څنګه ده یو خدای د اسماء کې اختلاف ده یعنی یو اسم ایوانما یو اسم عربی ولکم اسم استعمالیږي زنزو کې هغه اسم مفرد یې لشو ده زنزو کې تثنیه زنزو کې جمع زنزو کې هغه مذکر یې لشو زنزو کې مؤنث یې لشو دا ارډوله اختلاف په اسماء کې داخله مثلا په یو کې رات کې د سیرغلی تمت کلمت ربک کلمت دا اسم ده او زنزو کې رغلی تمت کلمات ربک دا اوس اسم هغه مفرد شو دا اسم دې کې جمع ورولو د سی فرق راغلی اگر چې معنی له سره فرق نه رسی خو حرف له سره فرق لوازو کې حرف کلماتو ده دي کې حرف کلماتو ده او کله کله د دې حرف د سی طریقې سره اختلاف راغلی د فعل په اعتبار سره بعضو کې راتونو کې صيغات سره غلی د فعل هغه فعل ماضی ولا ده بعضو کې فعل مضارع ده او بعضو کې امر ده مثلا په ایو کې رات کې د سی غلی ربنا باعد بین اسفارنا ده باعد یو فعل شو او بعضو روایتونو کې د سی غلی ربنا بعد بین اسفارنا دا ګوره باعد بعید دا فعل لا نو فعل په اعتبار سره کې فرق راغلی دا اوس کې حروف شلو مختلف حروف اگر چې معنی کې فرق نه رسی او کله کله دی اختلاف اعراب اختلاف سره راغلی اعراب یعنی کله زبر زیر پیش دی کې فرق راغلی مثلا ایو آیات کې د راغلی لا یضار کاتب او بعضو کې راغلی لا یضار کاتب ازو کې راغلی لا یضار کاتب دیو کې راغلی لا یضار کاتبون را رو دی کې فرق راغلی اگر چې منی اعتبار سره فرق نه دي هر په اعتبار سره فرق شولو او کله کله الفاظو کې کمی او بشی راغلی دا اختلاف راغلی
نو یو قرات کې یو لفظ کم اور بل قرات کې هغه لفظ زیات اله شوی. مثلا په یو قرات کې داسې غلی تجری من تحتها الانهار، او یو قرات کې داسې غلی تجری تحتها الانهار، من ورکې نه راغللو. نو دا کمای راغلی هر په اعتبار سره. دا و حروف باندې الله په قرآن پاک نازل کړی. دې څه مطلب ده؟ هغه همدغه مطلب ده چې داسې حروفو کې او بعضو قراتونو کې داسې راغلي څه تقدیم او تاخیر اختلاف ده. یعنی په یو قرات کې یو لفظ مخکې ده، په بل قرات کې بل چا په زبان کې ده، هغه کې هغه قرات کې هغه لفظ ورسته ده. څنګه لکه داسې راغلي وجاءت سکرة الموت بالحق، او بعض قرات ولا داسې وجاء سکرة الحق بالموت، ګوره تقدیم او تاخیر راغلو. دې ته اوس کې اختلاف ویلی شي او د حروفو په اعتبار سره. او ځنه ځای کې د بدلیت اختلاف ده، یعنی په یوه قرات کې یو لفظ شته ده او په بل قرات کې هغه څه کوم دی هغه په ځای باندې بل یو لفظ راغلی. مثلا یوه قرات کې داسې راغلي ننشزها، بل ځای کې راغلي ننشرها، ننشزها ننشرها، ګوره بدلیت ولا اختلاف راغلو. یا داسې راغلي فتبینوا، یوه قرات کې داسې دي، بل قرات کې داسې راغلي فثبتوا فتثبتوا، نو ګوره معنا یې کې واده حرف بدل شولو. یا داسې راغلي طلحن، او بعض قرات کې داسې راغلي طلعن، نو دا هغه فرق شولو. یا لهجو کې اختلاف ده، مثلا تفخیم، ترقیق، املا، مد، قصر، حمزه، اظهار، ادغام وغیرہ، دا اختلافات دي. دیگه یعنی لفظ نه بدلیږي، مثلا د دې یلو طریقه به بدل شي. لکه بعضو روایتونو کې قراتونو کې موسی یله شو ده او بعضو کې موسی یله شو ده، موسی موسی املا شوله، نه داسې اختلاف راغلی. بهرحال اختلاف د قرات دغه اووه قسمونه دي چې د کوم بیان شولو او اندې طریقو سره نازل شوی ده. اگر چې دې اختلاف دی وجه نه معنی کې څه فرق نه رسي، صرف تلاوت سهولت دی پاره. څه بعضې خلک یو لفظ یو شان دیلی شي، بعضې بل شان دیلی شي، نه یو سهولت دی پاره دغه اختلاف اجازت ورکړی شوی ده. شروع کې چونکې قرآن پاک طریقات څه کوم هغه بداله وه او هر یو سره دې عادتي نه و، دې وجه نه دغه اووه قسمه اقسام دا د دې کولو قرات کولو اجازت ورکړی شو. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم معمول دغه و چې هر کولی به رمضان مبارک کې جبرائیل علیه السلام ته پورا قرآن پاک دور کولو. څه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم کولی وفات کېدلو هغه کولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی پرې د قرآن پاک دور وکړو جبرائیل علیه السلام سره. دې ته دور عرض اخیر ویلی شي. په دې موقع باندې هغه ډېر قراتونه منسوخ شولو او صرف هغه قراتونه پاتې شولو چې هغه نن سبا ورځې پرې لګوي، هغه په تواتر سره، یعنې چې دا 7 کاري ده او بعضو کې 7 عشره هم رسي. نو دغه مشهور قراتونه چې کوم دي پاتې شولو. حضرت عثمان رضی الله عنه کله تلاوت قرآن پاک په باره کې کومې غلط فهمۍ یا ختمولې، نو خپلې زمانې کې د قرآن پاک هغه 2 نسخې تیارې کړلې او 2 نسخې د ټولو قراتونو والا داسې طریقې سره جمع کړلې چې د قرآن پاک آیتونو باندې نقطې نه وي. لکه نون شزوها لیکلی شي که نه، نون د نون باندې نقطې به نه وي، شین باندې به نقطې نه وي، زی باندې به نقطې نه وي. نو دې لپاره چې خلکو ته که چا ننشزها یلو هغه به ننشزها یلو، که چا ننشرها به یلو هغه به ننشرها یلو، یعنې چې چا ته به څنګه اسانو مغانو به یلو او زبر زیر پیش به ورباندې نه وچوله. چې کوم ځای کې چا زبر یلو هغه به زبر یلو، چې چا پیش یلو هغه به پیش یلو. رسم الخط اندا نومونه تیار کړی شو. رسم الخط د قرآن پاک کوم الفاظ لیکلي شوي دي ته رسم الخط ویلی شي. نو دغه یوه نسخه یعنې داسې 2 نسخې تیارې کړلی شي او مختلف ځایونو ته یې واستولې او دومره قدر اهتمام دې په باره کې وکړله شولو چې علم قرات ځان د مستقل یو علم جوړ شو او په سلو علماو او قراو حافظانو د دې حفاظت وکړلو او دوی په باره کې خپل عمرونه یو قسم ته خاش کړلو. اصل کې داسې یو چې عثمان رضی الله عنه په زمانې کې د قرآن پاک د 2 نسخې مختلفو خطو ته واستوله شوي او دې سره یې کاریان هم واستولو چې هغوی به د دې مطابق خلکو ته تلاوت ورښیلو او کاریانو چې کله مختلفو علاقو کې د مختلف طریقې سره قرآن پاک په خپلو قراتونو مطابق هغو خلکو ته د قرآن پاک تعلیم ورکړلو، نو دا مختلف قراتونه په خلکو کې پیلو شولو. په دې موقع باندې بعض حضرات د دغو مختلف قراتونو یادولو کې چا یو یاد کو، چا 2 یاد کړلو او چا اټول یاد کړلو، یعنې خپلې زندګۍ هم دې لپاره وقف کړلې او د علم قرائت یو قسم ته بنیاد جوړ شولو او هر خطې کې خلکو د دې علم کې کمال حاصل کړلو او ائمه قرات طرف ته دغه قسم ته رجوع کوله به دي. تا چا صرف یو یعنی یو قرات زده کړلو، چا 2 زده کړلو، چا 3 زده کړلو، چا 20 زده کړلو او چا دین هم زیات زده کړلو.
هر ځای کې د دې مطابق عمل کېدلو. نو دا قرات قرآن پاک ولا دې حیثیت سره قبول شولو. څه دغه اووه قراتونه څه دې کې دا درې شرطونه وو. یو د هغه څه دغه قرات د عثمان رضی الله عنه کوم مصحف لیکلی ده، دې مصحف څه کوم رسم الخط ته، یعنی عثمان رضی الله عنه د کوم قرآن پاک تیار کړی هغه څه د کومه لیکل کړي و دې ته رسم الخط ویلی شي. که چېرته دا به د دې هغه قرات به د دې مصحف مطابق و بیا به قبول و. دویم دغه دا کوم قرات به دغه کولو د عربۍ د زبان څه کومې قاعدې دي هغه قاعدې موافق و، دا قرات به هم قبول و. او دریم دا څه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه صحیح سند سره هغه قرات ثابت وي دا به هم قبول و. او څه په کوم قراتونو کې به دغه کې یو شرط هم پاتې و نو هغه به د قرآن جز نه جوړېدو او نه به هغه قرآن ګڼلی شو. ځکه څه متواتر قراتونو کې یو ډیر تعداد نسلا در نسل نقل کړه شوی ده. د کوم قراتونه څه مستقل دي نسب د کوم قراتونه کولی شي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانې نه ونیسي نسل در نسل متواتر دغه قرات نقل شوی ده. نو مختلف قراتونو تعلیم شروع شولو او دې کې څه کوم کتابونه ولیکل شو. به هر حال نو څه قرآن پاک 7 حروفو باندې نازل شوی ده. دې مطلب دا نه چې د قرآن پاک نسخې 7 دي بیل بیل دي، دا مطلب نه، بلکې دا مطلب دا چې دا یو ټکه څه دغه داسې نه شوله چې هغو ته څنګه اسان و لکه مو مخکې ته دا خبره وکړله چې ننشزها دا ټکه ده، ننشرها دا ټکه ده. اگر چې یلو کې فارتا خمانا دي دواړو یو ده. چوته به ننشزها یلأسونو، چوته به ننشرها یلأسونو، چوته به تبینو یلأسونو، چوته به تثبتو یلأسونو. نو د 7 حروفو مطلب دغه چې قرآن پاک الله پاک 7 حروفو کې نازل کړی هغه مطلب همدغه. به هر حال 7 حروف څنګه طریقې سره نازل شوی ده دا مو بیان کړلو. انشاءالله اوس کې مخته به دا مو بیانوو. او ابوبکر صدیق رضی الله عنه کله زید رضی الله عنه وویل چې دا قرآن پاک ترجمه کا. اوس دا قرآن پاک څنګه طریقې سره دې جمع کړلو او دې لپاره دې څومره مشقت اختیار کړی ده او چوپ معیت کې چوک ورسره او دا قرآن پاک جمع کړلو او څنګه طریقې سره به دا قرآن پاک د آیتونو دې جمع کولو خپل ویلي نه جمع کولو لکه د خپل باندې حافظ وو دې بیا د سینه وکړلو دا ویلي کړي دي څنګه کړي ان شاء الله تعالی دا روان ویډیو کې دا بیانومو. الله تعالی د موږ ته په دې باندې عمل کول توفیق نصیب کړي، پوهه نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.